شرایط ایمان دا د اسلام د زیاتېدو د کمیدو نه بعد مسله شرایط د ایمان چې دي نو مختصرا الفاظو کې دا شي چې د یو کس ایمان به هغه وخت قبول چې کله پکې د ایمان شرایط مونځ هغه وخت قبلیږي چې د مونځ شرایط تا اودس نه دی کړی مونځ کې نو دا مونځ قبلیږي نه ځکه شرط اودس دی دپاره د مونځ د ایمان دپاره چې کوم شرایط دي که هغه وشو نو انسان ته به ایمان مومن ویلی شي او که دا نه نو بیا ورته مومن نشي ویلی حج زکات هر څه کې شرایط دا لازمي دي نو په ایمان کې هم شرایط لازمي دي په اصل کې ایمان د تصدیق قلبي نوم دی هغه تمام امور منل چې رسول الله راوړي عند الناس به ایمان څنګه قبلولی شي نو اقرار باللسان نمبر 1 شرط یعنی د یو کس هغه چې هغه ځان ته مومن وي نو اقرار باللسان به کوي خو دا په وخت د مطالبې کې دی زه یم چې زه مومن یم په ما باندې فتوا دا ده چې دا قادیانې دی یو مجمع په ما باندې فتوا ورکوي چې دا قادیانې دی زه به د دې مجمع مخې ته راځم او په ژبې سره به اقرار کوم چې د خلکو دا الزام لري شي په وخت د ضرورت کې دا لازمي دی که دا په وخت د ضرورت کې د زبان نه اقرار نه کوي نو د ایمان به بیا اعتبار به ورته نشي ورکولی یعنی د مسلمانانو سلوک به ورسره نشي کولی چې دی چې زما په زړه کې ایمان دی دلوں کا راز خدا جانتی ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کی باتیں کرو او د دې یو مثال ما ورکړل چې کله د مثال دا کله د زمونږ دا په دې کې فتوا په زړه دا چې دا قادیانې دی او وایي چې زه مسلمان یم نو د ایمان به په تصدیق قلبي باندې غیر معتبري په زړه باندې به نه شو چې هلکه ته هغه په زړه کې ایمان دی زمونږ خلک داسې وایي نه دا به راشي دا زه د خلکو په مخ کې به اقرار باللسان وکړي چې د خلکو نظام د دنه لري شي او دا کار به وکړي دویم نمبر براءت عن اهل الباطل دا نو انجینیر مرزا وایي د پنجاب یا بعضې په دې پښتنو کې دي چې هر سړي ته مومن چې د براءت عن اهل الباطل به کې د ایمان دپاره ضروري حق عقاید قبلول دي نو دغه شان د باطلو عقایدو نه د براعت اعلان کول دي چې نه منم کافر دی قادیانی کافر دی امام خسکبی په در مختار باب المرتد کې وایي په اسلام ان یتبرع عن الادیان سوى الباطل چې مرتد وایي چې زه مسلمان یم نو اسلام د هغه وخت قبلولی شي چې کله براعت اعلان وکړي د باطلو دینونو نه څومره دینونه چې دي قادیانی کافر یهودي کافر نصرانی کافر په دې ټولو به د کفر فتوا ولګولی شي نو د ده به ایمان معتبري صرف په کلمې ویلو باندې به ایمان ته اعتبار نشي ورکولی خلاصه ده چې اصل کې ایمان د تصدیق قلبي نوم دی او دا دویم شرط اقرار باللسان دا به په وخت د مطالبه کې لکه زه په هوټل کې د یوې ښځې سره د پولیس والا راغی زه ته وایي چې دا ښځه څوک ده زه درته وایي دا زما بیبي ده زه ته وایي ثبوت پیش کا زه درته وایي زما نکاح خو په غټ مجلس کې شوي وه غټ جماعت کې شوي وه د خلکو په وړاندې شوي وه پرېږدي نه پرېږدي ثبوت پیش کا هغه نکاحنامه راواغسته چې دا زما نکاحنامه ده دا زما نکاحنامه ده نو پولیس چې کله نکاحنامه وکته نو ورته ویل ته ځه اوس ګوره هغه موږ ته پته ده چې د زید بیبي وه لیکن په وخت د مطالبې کې ته بیا دلیل پیش کړې چې د دنیا پولیس دې نه پرېږدي نو الله به دې څه پرېږدي نو دا دویم شرط چې اقرار باللسان دا په وخت د مطالبې کې دی نو پوه شه چې د ایمان دپاره دا دوه شرایط دا لازمي دي تصدیق قلبي نمبر 1 او دویم نمبر چې دی هغه اقرار په ژبه باندې دی په وخت د ضرورت کې معاذ ابن جبل وایي چې کله د روایت دی انه قال حين بعث الى اليمن کله چې دا یمن ته لیږه وی فرمایل یا رسول الله اوصني د الله نبی ما ته وصیت وکړه قال وی ورته فرمایل نبی علیه السلام اخلص دینک یکفیک العمل القلیل خپل دین خالص د الله د رضا لپاره که لږ عمل به ستا لپاره داسې شي کافي شي نو په دین کې اخلاص په عمل کې اخلاص لږ کوه تل کوه ډېر کوه ګڼ ډېر کوه لږ کوه خو همیشه لپاره کوه ډېر کوه ګڼ ډېر داسې پالتو نو دې وجې نه په دې حدیث هم عمل پکار دی د خلکو دپاره الله ناراضه کول نه دي پکار خلک په دنیا کې 250 ځل خوشحاله که یو ځل د هغوی د زړه مطابق خبره ومکه ابره پسې لګیای الله جل جلاله زر ځل خفه که زر ځل صرف توبه وباسه د هغه دپاره لږ اخلاص وکړه الله وایي ما معاف کړی اخلاص یې تڼۍ ګرځه یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم ناامیده نه کېږئ مکه به ځان باندې زیاته یې کړی لا تقنطوا من رحمت الله بندګانو ته فرمایي نو دې وجې نه په عمل کې اخلاص پیدا کول پکار دي د ریاکارۍ نه ځان ساتل پکار دي لږ شانتي عمل نبی علیه السلام وایي دا کافي دی خو چې اخلاص پکې وصلی الله علی خیر خلقه محمد